السلام علیکم خوږو پښتنو. یو نوی فراډ راوتی دی او د دې نه ځان ضرور وساتئ. دا د دې خلکو سره کېږي، د دې فراډ نه که تاسو ځان ونه ساتئ نو ډېر زیات په خساره کې به او څه شی مخامخ به ورسره شئ، بیا به ډېر زیات ستومانه یې. خو لیکن موږ سره دا ویډیو شریک کوو، دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې د نورو پښتنو ته هم ورسي. ګوره ستاسو سره هم داسې کېدلی شي. نو فراډ درته وایم چې دا څه فراډ شروع کړی دی، د هغه خلکو سره کېږي د کومو چې غټ غټ دوکانونه دي، یا د غوړو دوکان دی یا د وریجو دوکان دی، نو هغو سره کېږي. نو دا ورسره څنګه کېږي؟ که دا یو کس وي نو هغه په ښه ټیټ په ښایسته ګاډۍ کې راشي، د هغه سره ښه سیکیورټي ګارډ وي، ته به وایې چې دا خو غټ کس دی که نه. هغه به ستا نه راشي، سامان به درنه واخلي او بیا به وایي چې زما سره خو اوس روپۍ نشته، خو زه به یې درله بینک ته راولېږم. څنګه چې تاسو ته دا قصه وکړي که نه، وایي چې زه به یې درله بینک ته راولېږم، نو کله چې تاسو ته روپۍ راولېږي نو هغه وایي زیاتې مې درولېږلې، بیا راپسې راشي وایي 50 لک روپۍ مې درلېږلې دي، خو لیکن زما دا نورو روپۍ بېرته راکړه. کله چې تاسو بینک ته لاړ شئ پښتنو، نو څه وشي په دغه ټیم کې بیا تاسو پښتنو په دغه ځای کې بیا موږ پښتانه په ساوی، لیکن موږ نه پوهېږو. کله چې ستا نمبر یې خلکو له ورکړی، کومه دیو یو کس راتښتولی ایسه یې کړي، هغه نمبر یې دیو خلکو له ورکړی چې دې نمبر ته پیسې راولېږه، دې بینک اکاونټ دی، نو هغه دې ته راولېږي پیسې، نو هغه دې پخپله بچ شي. نو هغه کومه ستا نه چې د 1 لک روپو سودا وړي، د 50,000 روپو سودا وړي، 2 لکو، نو هغه تاله درکړي، لیکن دا پردۍ روپۍ لیکن په دوکه باندې د بل سړي نه اخیستي. نو څه وکړي هغه کسان چې نو رپورټ په تا باندې وکړي، نو ته په دې کې څه شي راګیر شي، بیا ته به وروسته څه کې او بیا روپۍ ختمولی نه شي، لیکن هغه درنه لاړ شي. او لیکن دا ګوره ډېر زیات خطرناک فراډ دی. ګوره دې نه ځان وساتئ، خاص کر د دې غټ غټ ډیلران سره کېږي، دوکانداران سره کېږي، نو ځان د دې نه وساتئ. د دې خبرو نه هسې نه چې ګوره بله ورځ له پاساو شي. ګوره نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو مهنګایي ده او د سړي سره پیسې نه وي که نه، د سودا د راوړو او بیا یې سره داسې کار وشي، نو بیا ډېره زیاته مجبوري پښتنو. نو زمونږ هم مقصد و چې تاسو ته دا ویډیو در ورسوو. ګوره بله ورځ بیا ډېر زیات خفه وي دا ویډیو د نورو ملګرو تا هم پساو کړي، بلکې هغه نه ښه په سپیرو کې لاړ شي، ته به وایې چې دا غټ کس و پیسې راولېږلې، لیکن نور بل طرف ته به تا پساو کړي، په تا باندې به خلک راپورټ وکړي. نو دې فراډ نه ځان ضرور وساتئ پښتانه. ګوره بیا به ډېر زیات خفه یي. زمونږ هم مقصد دی چې تاسو ته دا ویډیو در ورسوو، ځکه سوشل میډیا ورکران یو، نو په کار ده چې تاسو ته دا ویډیو در ورسوو، ځکه چې زمونږ د پښتنو سره دا ډېر زیات کېږي او پښتانه نه پوهېږي. نو دا ویډیو ضرور وګورئ او انشاءالله میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې. چې څه قسمه سوال وي نو په دې کمنټ سیکشن کې ووایئ او لایک دا ویډیو ضرور لایک کړئ. که په یوټیوب چینل باندې نو زمونږ چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ.